کوي او کړی دی ان شاء الله تعالی موږ موسمیان نه یو چې یو الیکشن ته راځو الیکشن ختم شو بس خیر خیریت بیا به کډه اسلام آباد ته وړو کم از کم موازنه پکې کوي موازنه نن د پیپلز پارټۍ د زمارو ولاړ دی دغه کارکردګي مو ګورئ بل طرف ته د پیر صاحب روډ ولاړ دی دا کارکردګي مو عزتمند وګورئ د دې حکومت کارکردګي مو ګورئ بل طرف سینیټر صاحب زوی ولاړ دی اخو په باران پسې پټې ګرځي دی لسمه پارټي ده او چې خدای خبره روان الیکشن کې بخدای خبر چې د کومې پارټۍ نه عزتمند ودرېږي هر الیکشن کې هغه د بلې پارټۍ نه ودرېږي ما چې ته دا د صوبې کې چې کوم حالات دي هغه هر لحاظ سره تاسو وګورئ د ګرانۍ په لحاظ سره وګورئ د بدامنۍ په لحاظ سره وګورئ عزتمندو د کاروبار په لحاظ سره وګورئ د بدامنۍ په لحاظ سره وګورئ ما ستاسو نمائندگی کړې ده دلته د الله د فضل د الله د برکت نه پس ستاسو په مرګرتیا ستاسو په جدوجهد ما په دې 13 کاله کې 15 کاله په دغه اسمبلی کې تیر کړو ستاسو د دې علاقې د دې غریب ولس د خپل خاورې ما نمائندگی کړې عزتمند او شکر الحمدلله دا خبره زه انتهایی په فخر سره کوم چې ما ستاسو نمائندگی انتهایی په غیرت باندې کړې ده ډېر په مخلصتیا ما ستاسو نمائندګي کړې ده د ستاسو د حقوقو دپاره زه په هر ځای کې جنګېدلی یم بلدیاتي الیکشن د دویمې مرحلې دپاره چې کوم بلدیاتي الیکشن په دې ملک کې منعقد شوي په هغې سلسله کې زموږ د مرکن ډویژن په هغې مرحله کې شامل دی او دلته د مختلفو پارټو کینډیډیټ د تحصیل معیار دپاره په میدان کې غورځېدلي دي په هغې کې زموږ د پاکستان پیپلز پارټۍ د تحصیل معیار امیدوار احمد علي شاه باچا دی او د دې پرانا ساکوټ ویلیج کونسل دپاره د جنرل کونسلر د پاکستان پیپلز پارټۍ زه امیدوار یم نو زه ستاسو په خدمت کې د خپلو کلیوالو د خپلو همزولو وروڼو د دې په خدمت کې دا عرض کوم چې په 31 تاریخ کوم بلدیاتي الیکشن دی نو تاسو به دغه شي په حق کې خپل مخر لګوئ او د دې تحصیل نه به احمد علي شاه باچا انشاءالله د تحصیل معیار کامیابو او د دې ویلیج کونسل چې کوم دی انشاءالله زما په شکل کې به د پاکستان پیپلز پارټۍ په نښه په تیر الرحمن الرحیم د دې غونډې صدر صاحب او د پاکستان پیپلز پارټۍ سینئر صوبایي نائب صدر محمد علي شاه باچا او ماته ناس مخامخ سپینګیرو ځوانانو همزولو السلام علیکم سلام نه بعد مرګرو موږ د یو بل دپاره ناشنا نه یو دا زموږ کلی دی خو زه به د خپل خبرو آغاز د یو شعر نه وکړم چې دې قوم له خدمت والا خلک پکار دي موږ داسې خلک اسمبلو ته یا دغه ته ولیږو چې هغه سبا زموږ د حق اواز هم نشي کولی په دې وجه زموږ د علاقه ډېره زیاته پسمانده او ډېره دغه پاتې په دې وجه ده چې موږ د صحیح خلکو انتخاب نه کړو داسې خلک اسمبلی ته ولیږو چې هغه پې موږ بیا ستومانه وي میاشت پس 2 میاشتې پس 6 میاشتې پس پې ستومانه دا موږ څوک لېږلي اسمبلی ته نو وایي دا چې د سرونو شي زلمي غواړي دا چې د سرونو شي زلمي غواړي او دا لارې د ژوند د لیوني غواړي نو فرض که څوک د خدمت چل زده کوي نو په ایجنسۍ کې دی زموږ په دې تحصیل خاص کر زموږ تحصیل درګۍ کې دی د خدمت چل د باچاګانو نه زده کي د احمد باچا نه د محمد علي شاه باچا نه چې هر ټیم او هر وخت په دې عوامو کې موجودي د دوی په غم د دوی په درد د دوی په ښادۍ په هر څه کې شریکي شانه به شانه زموږ د ملګرو سره ولاړي او ډېره زیاته د پیدې او ښه خبره پکې دا ده چې زموږ د دې عام غریب ولس ملګري دي